بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم يقتدي بعموم حرمة نكاح المرضعات وقد جاءت في الخبر لا تحرم المسة ولا المستان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان فلم يمكن التوفيق بينهما فيترك الخبر وأما العام ليس متوكي دیکھا کتاب په شروع کې من څلور ادله بیان کړیو په هغه کې د کتاب الله تعریف کړو او به مونږ ویلو چې دې کې څلور تقسیمات دي شل اقسام بروزي په اول تقسیم کې څلور اقسام خاص عام مشترک مؤول فصل اول شروع کو په هغه کې د خاص او د عام بیان او په دې فصل کې اول د خاص تعریف وکړلو شاته ویل کې لفظ او زیال تاسو درجه کې دې ویږي ته فقط خوريو کا به مراد صحیح ده په دې نظر کې کال به ان شاء الله وي خپل کتابونه مضبوط یاد کا حجي نو وزيال معنى معلوم على الانفراد او وزيال مسمى معلوم على الانفراد ابهم د خاص تر اقسام بیان کړیو خاص الفرد خاص الجنس او خاص النوع هر یو تعریف هم کړو حکم هم د خاص ویلو د خاص حکم دا چې په دې معنی عمل کول یعنی کوم حکم چې د خاص نه ثابتيږي هغه ابقته وی عمل کول به واجب وي کچری دغه په مقابله کې قیاس راتلو ظنی شی دی یا خبر واحد راتلو ظنی شی دی کچری د قیاس سره د خاص د حکم سره قیاس یا خبر واحد جمع کېدې شو خو ډیره خاله کنه جمع کېدو خبر واحد او قیاس په پریږدو دا خبره تیرې شوی به نام تعریف وکړلو لفظ ينتظم جمعا من الافراد هم ویل چې د عام دوه اقسام دي پرونم دا ویلو کنه یو هغه عام دي چې دغه نه بعضي افراد خاص شوي یو هغه عام دي چې بعضي افراد ته نه خاص شوي دا کوم عام نه چې بعضي افراد نه خاص شوي دغه یو حکم ویلو چې دا کوم حکم ثابتې دغه عام دا به قطعي وي عمل کول به واجب وي کچری دغه عام په مقابله کې ظنی څوک را لې دغه عام له ترجیح ورکو ظنی به پرېږدو په دې شرط معنی چې دواړه نه جمع کېدل که جمع کېدل خو به خاله غیر بار مثال ویلو فقرهم اول السارق والسارقه ولو كان فقطوا ايديهما جزاء بما كسبا نو موږ حناف ویلو چې سارق کله اشه کم شی چې پټکړې شی مسروق اته هلاک شوو نو زمان به پینی کشری زمانم پیراولو نو به د خاص د عام په حکم باندې عمل ترک شي لکه عام کې خدا وایي چې سیم کړي د ټولو جزادار چې لاس څخه شي دویم مثال فقر او ما تيسر به د امام محمد صاحب دلیل پیش کړو یو سره خپل خزي ته وینځي ته وای مولا دی ستا په دې خېټه کې چې څم دي کچره دا الکو نو تب آزاد ای کدا وشو ناغه الکو جنې دواړه وشو نو نه آزادېږي ولې د خدا ویلو چې څه چیم دی هغه ټول الکو دا ټول الک نه دی الکو جنې دواړه دي دریم مثال فقر او ما تيسر کې د مان یو دریم مثال ول بیان کړو چې امام لفظ عام دی فقر او ما تيسر کوم چې تاسانی غلولا اوس کچره دې مقابله کې یعنی دې آیات نه معلومیږي چې د قران نه چې کم زم چاو ویلو قرت پیدا کیږي د مقابله کې حدیث راغلی لا صلاه الا بفاتحه الكتاب والا دا حدیث ته د آیات مقابله کړي حدیث دا وایي کچره یو سړي قرات ول صلاه فاتحه ونه ویلا نمون زنا ادا کیږي قرت نه کیږي او حالانکه قران وی فقر او ما تيسر کم ځای چې دی ولوستلو قرت دی ادا شو حدیث او دا قران چې د خپل منځ کې مقابل شو حکم د عام مقابل شو دلته مولوی صاحب تطبیق د دواړو کیږي فقر او مان مون وی مطلق قرات خبره ده چې مطلق قرات دی ویلو بس قرات دی ادا شو الله صلاه بفاتحه الكتاب کې د صلات نه نفي د کمال کې چې لکه فاتحه ونه ویل شي نو کامل منځ نه د قرات وشو قرات د وجه د قرات نه وشو دا څنګه چې فاتحه ونه لور شول نو قرات هم بسره ونه شو بل مثال ویلو ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه موږ حناف وایو کې شری
چا قصدن بسم الله پرې خودله په یو مذبوحه باندې نو هغه به حرام وي امام شافعي سے وی حلال وي موږ د بار دلیل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله مما پچا چې د الله نوم ذکر نشو هغه نه خوري دې خبره پوه شو لیکنه نو موږ یې ناسیان خاص ما اب دې کې شری هیر مان دې سړي بسم الله ونو نو خو مطلب دار چې مذبوحه حلال ده خو خروبه دې آیات صرف او صرف قصدن ته شامل دي امام شافعي سے وی چې قصدن پرې خودله به مذبوحه حلال ده هغه دلیل پیش کړو حدیث او حدیث خبره واحد نو موږ کې چې موږ په خبره واحد باندې عمل وکړو نو کوم چې د عام حکم دی هغه متروک شي پرې به خودل شي دغه به دا معنی شي چې بسم الله قصدن پرې خودلم مذبوح حلال ده او که سوان پرې خودلم مذبوح حلال ده به ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله دې به معنی چې به خود دې اسمان اندروزي خبر به شي وسته کنه وسرادي وكذلك قوله تعالى وامهاتكم اللاتي مولوی صاحب تاسو ول مسلې زګي پدې کې مصنف دی او مسلې بیان کړي مسله دا د احناف بنز باندې یوي خزي چې ماشوم لپای ورکړه پي یو ګټ پي ورکړه ک دو ګټو ک درې ګټو کار څومره دا خزي مور شولا او د دې خزي کم بچی دی هغه د ورونو خويند شول نه دغه خزي نکاح د دې ماشوم سره کې غټ شو او نه د خزي چې کوم لورین دي دغه نکاح ور سره کې یوم نکی دا خزي رضای مور دا د دې خزي لورین رضای خويند دي نکاح وزنه کیږي تاسو کو احناف امام شافعي سے وایي کې یو خزي یو ماشوم له یو ګټ پي ورکړلو یو ګټ پي یا دوا یا درې په دې باندې د ماشوم رضای زوینه جوړیږي دا خزي رضای مور نه جوړیږي د خزي بچي رضای خويند ورونه نه جوړیږي ترڅو چې 15 ګټ نه ورکړي مسله پوه شو لګا موږ د حناف لپاره دلیل امهاتکم اللاتي ارضعنکم الله واستاسو من دي هغه پتا سو حرام دي چې تاسو لپاره درکړي ارضعنا جمع مؤنث صيغه ده لفظ خاص دی جمع مؤنث معنی خاص د پي ور کول رام خبره ده دي ام ارضعنا امهاتکم من دي لفظ عام دی خاص پدې پوه شولې او پي ور کول عام دي یو ګټ تم شامل دي دو ګټ تم شامل دي درې ګټ تم شامل دي په مسله پوه شولې نو د دې لفظ نه معلومیږي چې یو ګټي ورکوم ام موري جوړيږي رضای کې دو ګټوم رضای موري جوړيږي درې ګټوم رضای موري جوړيږي امام شافعي سے بار دلیل حدیث ته نبی علیہ السلام فرمای یو ګټ یا دو ګټه دا حرام نه دي یعنی په دې باندې مور رضای مور نه جوړيږي یو خزه به رضای مور نه جوړيږي نو قران آیات دا سی وای کې یو ګټي وس کلم رضای مور دا حدیث و یو یا دو ګټو باندې رضای مور نه جوړيږي مقابل شو کنه شو او قران چې کوم آیات دی عام دی هغه عام دی چې غیر مخصوص منه الباز دی هغه حکم د څور کوي قطعي او دا خبر واحد دی دا څه حکم ور کوي ظنی لنډه دا چې مقابله را لا د یو قطعي حکم او یو د ظنی ترجیح چاله ورکو قتیلا یو ګډ سره حرمت رضاعت ثابتېږي دو سرم درو سره په مسله پوه شولې کتاب ولا مترز به مولوی صاحب کتاب ولا دا ذکر کړي امهاتکم اللاتي ارضعنکم کی ارضعنکم امهاتکم دا عام دي عام تقاضا کوي چې یو ګټم دي حرمت رضاعت ثابت کی دو ګټم دي ثابت کی درې ګټم دي ثابت کی کتاب ولا د سترز معنی ویلي او حدیث کې دا وایي چې یو ګټ او دو ګټ سره د حرمت رضاعت ثابت نشي عام د کتاب الله وایي چې ثابت دي شي حدیث خبر واحد وایي چې ثابت دي نشي او خبر واحد زونی د مخکې مونږ ویلي دي او کله چې زونی مقابله د قطعی سره شي چاله به ترجیح ورکو قطعی لکه خبر واحد زونی دی دا ان شاء الله سننو کې راشي مونږ حسامی کې نن هم د دې سبق دی چې خبر واحد فائدہ د ظن ور کوي وګورئ امهاتکم اللاتي وكذلك هم دغه شان یعنی ما ترکنا الخبر بمقابله العام څنګه چې مونږ خبر پریخو د عام په مقابله کې مخکینی آیات کې هم دغه شان دل د بهم پریږي امهاتکم اللاتي او من دستا سواغه ارضوانکم چې تاسو ته پیدا کړی یقتضی د آیات تقاضا کوي به عمومي د قول د الله تقاضا کوي د خپل عموم د وجنه د څه تقاضا کوي حرمت نکاح المرضعات چې حرام دی نکاح د مرضعی یو ګډ پیدا کړی دوی کدري مطلق
عام دا لفظ راغلی دی وقد جاء فی الخبر حال دا چې په خبر کې راغلی قد چې کله په ماضی داخل شي کنه ماضی چې کله حال واقع شي ما یو کې قد لازمی راوړي کا ولا بد فی الماضی المثبت من قد حکافیه کې دي لا تحرم المسه حرام نه دی یو ګټ ولا المستان یو نه دو ګټه مس ویلګي کله چې ماشوم په خله کې دی وزن تیرا کوي پي خځې د پيو په ځای خله کې دي اذان تیرا کوي د مس ویلګي مستان دوا ولا الاملاج املاج ویلګي چې خځه ول خپل په خله کې ورکی اده پيو شي ولا الاملاجه او نه په زور باندې ور ګټل ماشوم ته نور په خبره باندې پوه شي املاجه مو پیژندل کنه او نه یو املاجه حلا حرمت رضاعت ثابتین دوی ثابتین فلم يمكن التوفيق نو ممکن نه دی وصل تمنی سے دوړو کې تطبیق نه کیږي چې موږ داسې دی یو دا مطلب دی د بل دا مطلب دی تطبیق نه کیږي نو ممکن نه دی توفیق بینهما فیترک الخبر خبر به پرې خو دی شي و اما العام الذي خصانه البعض په مسله پوه شو لیکنه مخکې راځي دې ته لکسم غو کړي اوس پورې خدا غام بیان مولوی صاحب د چانه چې بعض افراد خاص شوی نه تخصیص پکې نه شوی هغه حکم داو چې دا به قطعي ګڼ مثالونه ولا پیش کړه اوس هغه عام دی چې دا غینه تخصیص شوی بعض افراد ته خاص شوی په مسله پوه شو هغه عام چې بعض افراد ته لکه مثال په تور مانی ځان په لګ پوي کوه زیو مشارکه د کلاس کې چې څومره کسان دي دا ټول دي د سبق نه پس دنه کمرې تراشي خو دا چا چې تور ټوپې د دې ناراضه نو څو ګوري را دي شو کوم ټول ولګي دوام ټول مانی دا را دي شو کوم ولګي ده خیلم ده کنه خو چا چې تور ټوپې د ناراضه نو ګور وست بازي خاص شو تور ټوپې چې چا راتی خاص شو کنه مثال به تور ټول 50 کس دي تور ټوپۍ والا په کلاس کس دي اول حکم 50 ورو ته شامل ټول دی راشي علم ده کنه او به ویل تور ټوپۍ والا دین راځي لست کم شو څو بعد شو سلويخ تخصیص ویل کیږي تخصیص قلت د شرکاو ته په نحو کې څه ته ویل کیږي شریکان کمول نو وخت 50 وسو شو نو وسن تخصیص په جندلو خپل د مخصص تعریف په جنې هاشه کې لیکل دي دریم نمبر هاشه کې تاسو لګو ګورئ مخصص التخصيص لغه تمیز تخصیص په لغت کې تمیز ته وي مخصص ممیز ته ویل کیږي جدا کون کې ندام جدا کول کوي کنه حکم مخ کې 500 ته شاملو ته لا سره جدا کړه اصطلاحي تعریف لیکل دي قصر العام على بعض الافراد على بعض افراده عام بندول په بعض افراد باندې ولې سي عام چې دي 500 افرادو کنه اول موږ په بعض باندې بانکو بعضو تمرا څلوي خو تمرا کوسکو بندول د عام دی په بعض افراد باندې به دلیل مستقل خبره مستقل دلیل وي الکه ټول کلاس والا کسان دي دنه کمرې تراشي مگر هغه کسان د ناراضي ګره مستقل خبره ده چې چا توري ټوپي علم ده کنه مستقل والا به شر ده او دغه مستقل دلیل چې مقارن له دا ور سره په وستمي کما یو سو وخت پس مې لغه تور ټوپو والا د ناراضي به کار نه ور کوي ډایرکټ به ور پسې ذکر کوم سو اجزاء شو دي اصطلاحي تعریفي قصر العام على بعض افراده يوجز ذم بدليل مستقل دو جزء او مقارن له هغه سره به وسط درې جزء شو نو مخصص تعریف مزدا کو کنه اوس اکبر وګوري به مخصص اصل کې بدوه قسم معنی نه ما خود تاسو لکه شان وضاحت دیو چې مخصص څه مطلب دی یو مخصص معلوم وي تخصیص معلوم او یو مخصص مجهول وی تخصیص مجهول مخصص معلوم معنی دی چې د عام نه یو خاص کسان را بار کړي او مخصص مجهول چې با مجهول کسان ته را بار کړي د عام نه لکه مثال په تور معنی الک اقتل المشرکین مشرکان قتل کوي مشرکین لفظ عام دی کنه جمع ده الا اهل الذمه اهل الذمه به کې ما قتل وای اهل الذمه اوس معلوم کسان دي څوک چې ټیکس ور کوي دلته مشرکان دي اوله کې حکم هغه دم شاملو مگر اهل ذمه ما قتل وای دلته اوس خاص تکړلو خیال هم ده کنم ده دا اوس کم یو مخصص ده تخصیصي معلوم ده او کله تخصیص مجهول وي لکه اقتل المشرکین مشرکان قتل کوي مگر بعضی ما قتل وای
نو بعضې کم دي دا اوس مجهول دي مخصص په څو قسمه شو په دوه مخصص معلوم مخصص مجهول زه وایم مولوي صاحب د دې کلاس څه کم کسان دي دا ټول دي دننه کمرې ته راشي مګر دا دي نه راځي معلوم کسان یاد کم دا اوس څه شو مخصص معلوم کلاس ټول کسان دي دننه راشي بعضې دې پکې نه راځي بس دا مجهول شو خبره پوه شئ مخصص په څو قسمه شو دوه مخصص معلوم یا تخصیص یاد کړئ تخصیص معلوم تخصیص مجهوله اوس د کوم عام نه چې بعضې افراد خاص شوي زمونږ صحیح مذهب دار یا د کتاب والا غوره کړی هم دی موږ د حنافو د کوم عام نه چې بعضې افراد خاص شوي که تخصیص معلوم یو که تخصیص مجهول وي د دواړو حکم یو دی چې دې وخت کې عام ظني قطعي نه وي په دې وخت کې به عام څه وي ظني کم عام نه چې بعضې افراد خاص شوي که په مخصص معلوم سره دې خاص شوي که په مخصص مجهول سره دې خاص شوي د دواړو حکم دار اوس د دواړو هر قسمه تخصیص چې عام به په دې وخت کې ظني په دې کې دوه مذهب وروسته نور هم را روان دي یو مذهب دا دی که په عام کې تخصیص وشو که معلوم تخصیص شو که مجهول نو اوس عام ظني هم نه دی بلکې په دې کې به توقف کوو څه به کوو پکې او دریم دا دی که مخصص معلوم وي معلوم نو عام چې څنګه مخکې قطعي اوس به هم قطعي وي او که مخصص مجهول وي نو بیا ظني هم نه دی زمونږ خبره چې کوم وختي موږ هغه مینس کې ده که خیال وي چې عام مخصص معلوم یو که مجهول وي عام نه به څه جوړېږي لکه ما ویل چې دې کمره کې څومره دې کلاس کې څومره کسان دي ګوره حکم مې ولګو دا ټول دې راشي حکم ولګېدو که نه کمرې ته دې راشي مګر بعضې دې نه راځي نو اوس دا حکم ظني دی ښه واجب العمل صرف دی عقیده ساتل پې لازم نه دي که چا ویل موږ نه ورځو دا ورتلل نه منو کافر کېږي نه دا خو هسې مثال وایم ښه دا خو زما حکم دی د الله حکم کې به د کافر کېدو خبرې راځي په مسله باندې پوه شولې که نه او که مې ویل چې دا او دا کسان نه راځي نو بیا واورئ مال بعضې دې پکې نه راځي نو بعضې خو دام کېدلی شي دام بعضې کېدلی شي دام هر یو بعضې کېدلی شي که نه نو ځوان مثال په دې سړي کې ځوان پیدا شو چې د باره کې ویلي را دي شي دا هغه عام په حکم کې پروت دی که نه نه راتلو په حکم کې پروت دی خاص کوم یو کې پروت دی ځوان شو که نه شو او که مخصص مجهول وي چې لکه دا ټول کسان دې راشي بعضې نه راځي دا سړی وایي چې زما دا بعضې حکم ما ته شامل دی که نه اول د ټول والا حکم را ته شامل دی عام والا حکم دا ټول دی راشي دا را ته شامل دی که نه بعضې دې نه راځي دا را ته شامل دی دا به دواړه احتمالات به کې شو که نه شو نو دی سره ځوان پاتې شولو خبره باندې پوه شولې تاسو ته لږ وګورئ نورې خبرې به پسې کوو که واما العام الذي نو دا حکم به نه هېروئ ښه د کوم عام نه چې بعضې افراد نه خاص شوی د هغې حکم قطعي دی خبر واحد یا قیاس به مقابله کې راشي قیاس خبر واحد به پرېږدو او کوم عام نه چې بعضې افراد خاص شي که مخصص معلوم وي او که مجهول وي د هغې حکم ظني دی د هغې په مقابله کې خبر واحد رالی یا قیاس رالی خبره ورسره کوو لږ وګورئ اما العام الذي هر چې عام دی الذي هغه عام خصانه البعض چې بعضې افراد د هغې نه خاص شوي فحکمه نو حکم د دغه عام هغه دا دی چې انه یجب العمل به واجب دی عمل په دې باندې ظني دی ظني او ظني عمل واجب وي خو په چا کې واجب دی فی الباقي کوم چې باقي پاتې شو ما ویل مولوي صاحب دا ټول کسان د کمرې ته راشي دا او دا څلور قسمیات کې دا دې نه راځي دا دې نه راځي باقي د راتلو حکم به د نور کې باقي پاتې دی ښه دا به راځي خیال هم دی که نه مشرکان قتل کوي اهل ذمه مه قتلوئ اهل ذمه معلوم دي که نه دا باقي چې پاتې شو کوم مشرکان اهل ذمه نه دي هغې کې اقتلو حکم باقي پاتې دی قتلوئ به ما احتمال خدا را چې احتمال پکې وي کېدای شي دا ټکې دی خبره دی باندې سره روان دی مخکې راځي فإذا قام الدليل على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه بخبر الواحد اوس به وګورئ مولوي صاحب موږ ویل دا ظني دی که نه کوم عام نه چې بعضې افراد خاص شي هغه څه ظني دی توجه کوئ مولوي صاحب اوس که چېرې د دغه عام په مقابله کې قیاس راتلی یا قیاس رالی یا خبر واحد رالی نو اوس موږ تخصیص پې کولی شو خبر واحد سره ته افراد را خاص کولی شو لکه موږ داسې ویل مولوي صاحب دا ټول کسان دې راشي کمرې ته دا څلور واړه دې نه راځي داسې مې ویل که نه دا څلور واړه معلوم ما یاد کړ دا نور خو مې نه دي دې ته دا حکم شامل دی را دي شي
خو که شری قیاس را لې قیاس دا ویل چې لکه دا سره په دې کسانو کې کوم چې ناراضي یعنی لاندې د خاص د حکم نه تم مرزه نو قیاس د وجه اوس مون په عام کې تخصیص کولې شو ځکه عام ځونی پاتې شو کنه او قیاس هم سره ځونی دی نو ځونی کې عمل کولې شي نو قیاس با دا عمل کوي چې نور مراخص کوي تم پکې نه شامل پاغه حکم کې چراشه الکه تم پکې نه شامل چراشه حکم کې تم پراشه حکم کې نه شامل خبره پوه نه شولې دا خو د معلوم خبره کوم مجهول هم د حساب دی الکه دا ټول کلاس ولې دن راشي بعضی د ناراضي نو کوس یو دلیل موجود شو خبره واحد یو کس ترا الکه تم پکې اتکړی تم راځه خبره واحد یو کس خبر درو یا قیاس را الکه دا تم پکې راغلی په خلکو کې چې هغه د خاص د حکم د لاندې داخل دی نه راتلو واره کې نو بس را بار کیږي وکړه ته بدانه وی چې دا حکم قطعی دی او قیاس د وجه نه نشو را بار کوله دا حکم قطعی دی خبر واحد د وجه نه نشو را بار کوله نه را بار کوو به دي یګه بکنه لنډه دا د مولوی صاحب تمام کې یو بیر تخصیص وشو دا قاعده زده کتاب موږ بار بار راځي کا تمام کې یو بیر تخصیص وشو تخصیص په دغه عام کې د قیاس او د خبر واحد د وجه نه نور تخصیص هم کولای شو او کوم عام کې چې تخصیص نه شوي قطعی وی قطعی خبر واحد یا د قیاس د وجه نه باقي هیڅ قسمه تخصیص نشو کولای واذا قام الدليل کله چې یو دلیل ودرېږي ځونی دلیل على تخصیص الباقي نه دې ځونی دلیل نه مراد ښه کله چې یو دلیل ودرېږي په تخصیص د باقي باندې یو پیر چې تخصیص وشو نو دا غي نه بس يجوز تخصیص او تخصیص جائز دی به خبر الواحد په ځونی دلیل معنی هم خبر واحد سره به تخصیص کولای شي والقياس بقياس سره هم ترڅو پورې به کې ولې چې دا تخصیص بکې کې تر دې چې اخیره کې درې کا صفات شي درو نه بلند نه راکوزيږي دا جمع وکنه تاسو ټول دن راشي بازي دن راځي یو سړی در لراله او زما طرف خبر درکې چې تیب کې تغلې تمبار شته بن راځي تمبار شته یو بار کول اخیره کې درې کا صفات شو درو نه بلند نه راکوزيږي ځکه درو نه کلان دراله یو خو تخصیص نه دی به خو نسخه ده او خبر واحد نسخه نشي کولای قياس نسخه نشي کولای خدا خبر اعلی د مولوی صاحب دریو پورې چې کله عام په صيغه د جمع ذکر شوی د جمع د ټولو نه کم افراد سوري درې دي کنه چې عام کله په صيغه د جمع ذکر شوی او که شری عام په صيغه د من د ما وغیرہ ذکر شوی او کې یو پورې تخصیص کولای شي بلکې په جمع کې جمهور علما وایي چې یو پورې هم تخصیص کولای شي یو تر اور رسیدلی هغه نه بس به هغه یو بم نه بار کې به خو مکمل عام ختمي الى ان يبقى الثلاث تردي چې درې باقي پاتې شي او بعد ذلك د دریو نفس لا يجوز به جائز نه جنورم کم کی یعنی دوم تر ليس خبره پوه شو لیکنه یو اعتبار کې بار کې اخیره کې درې پاتې شنو به نور نه بار کوا دوه یو تمر رسوا فيجب العمل به نو په دغه دریو کې به عمل واجب یا بدن راځي وانما جاز ذلك واستدي وجب يعني مليس اعتراض غونته کې وکینو له بده خبره صحیح ولګي اعتراض زاره چې تا خو ویلو چې عام قطعی دی او دا تخصیص کول دا د سیده لکه نسخه او نسخه په خبره واحد او په قیاس سره نکیږي کنه دا ولې د سکار کې جواب داري مولوی صاحب دا عام نه چې کله یو بر تخصیص وشو هغه ځونی پاتې شو او ځونی په ځونی کې تخصیص کولای شي لہذا خبره واحد هم تخصیص وکولای شي او څوک قیاس هم کولای شي وانما جاز ذلك او دا جائز ده ولي لان المخصص الذي ذکر هغه مخصص اخرج البعض چې بعضی رسلی ان الجمله د ټولو نه بعضی رسلی د دوه صورت دي دا بعضی بیان مجهول وي او دا بعضی بیان معلوم وي کچره دا بعضی مجهول رسلی الکه ټول د نه راشي بعضی نه راځي دا سیمولی کنه نو بهر یو کس کې دا احتمال شته چې دا د خاص حکم دلاندې داخل وي یعنی بده کې داخل وي چې نه دی راځي عام حکم دا چې دن نه دی راشي خاص حکم دا چې نه دی راځي نو هر یو کې دا احتمال لري چې توجه چې دا بده کې داخل لري چې را دي چې دا عام حکم کې دا به احتمال لري چې نه دی راځي خاص حکم کې اقتل المشرکین مشرکان مړه کوي مگر بعضی مملک کوي نو اوس هر یو مشرک کې دا احتمال لري چې دا په اقتلو کې داخل وي دا عام حکم کې مړی کوي او دا احتمال پکې دی چې لکه دا په بعضهم کې داخل وي چې مملک کوي یعنی د خاص په حکم کې هر یو کې دوه احتمالات برابر شو خاص حکم دی کنه عام دی برابر شو کنه اوس که خبر وای دراله یو طرف راجح کا او چې لکه دا په بعضو کې داخل دی دا کار وکول شي یو طرف راجح کول لأن
لو اخرجك شریدا بار کی بازی مجهول یثبت الاحتمال ثابت به احتمال فی کل فرد فهر یو فرد معین کی چاله قدم په دې بازو کې داخل لې چکل هر یو کې دا احتمال را لې نو دوه طرفونه برابر شو عام حکم دې کې داخل لې کبه خاص کې داخل لې نو فجاز اوس جائز دا یکون باقیا تحت حکم العام چې دا هر یو فرد چې لري دا باقی پاتی لاندې د حکم دام نه اقتل المشرکین کې دی باقی پاتی وجاز او دام جائز دا یکون چې وی دي داخل تحت دلیل الخصوصي د خاص دلیل دلاندې دی داخل یعنی الا بعضهم کې داخل وي نو فاستوى الطرفان دواړه طرفونه څه شو هر یو فرد کې برابر شو چې دواړه طرفونه برابر شو مری سب تله کې تاسو لک سوچو کې د باره یو عقلی دلیل یو تله ده په یو چابړي کې من وسپنه پرته را یو کې کیلو ده کم طرف بدرون وي نو کدا کیلو هغه کې ته پاو وسپنه نور واچې پاو دغه تلخ کته کوي نیخ کته کوي ولا قطعي و دا زونی معنی کار نه کیږي اوس کا یو کې من دا او بل کې من دا دواړه بالکل برابر دي علم ده کنه دلته دواړه برابر شوي اوس زونی شي راوړه پاو وسپنه راوړه یو طرف کې واچ وقه غالب کوي کني کوي اوس دلته دواړه طرفونه خاص عام چې دی عام مخصوص من الباس دغه او کوم چې مخصص ته دواړو حکم برابر دی اوس کې قیاس راتل یو طرف کې ترجیح ورکول چې دا پلانې سره د عام د حکم دلاندې دي بس صحیح ده تل بدرنیږي کنه وي د خاص د حکم دلاندې دي تل درنیږي راځي فاستوى الطرفان في حق المعين په حق دواړه طرفونه برابر شول فاذا قام الدليل کله چې دلیل قائم شي کم دلیل کم چې دلیل شرعي دی یعنی قیاس یا خبر واحد على انه بده خبر معنی من چې دا پلانې سره چې دی اعلی بده خبره على انه بده خبر معنی دا فرد معین چې من جمله ما دا د هغه کسانو نه دی دخل تحت دلیل خصوصي چې هغه د بعضونه دي د بعضونه یعنی داخل دی لاندې د دلیل د خصوص نه یعنی الا بعضهم کې داخل دی نو ترجح جانب تخصیصي یعنی به تخصیص براجح کیږي وان كان المخصص او چې دا خدا خبر و چې مخصص مجهول وي وليس که مخصص معلوم می تاسو هغه ته لګو غوري دا ټول کلاس دې نراشي دا څلو وړ دې ناراضي دلته مخصص معلوم دي کنه دلته په دې کې احتمال چې دام په دې کې شامل وي ته چې په دې کې څنګه احتمال دی دا ځکه مولوی صاحب چې دا څلور مرابر کړل دي کې بس علت وی کنه کې دې شي علت په دې کې موجود وي مثال په تور باندې دی علت دا چې دا درې مې درجه والا دی الکه ته څو میدان درې مې دی بس یې تم را واشه الکه د کوم تم کې شي درې مې تم را واشه دا کوم معلومي چې را بار کړی کې شي دا معلل به علتین وي دا په یو علت باندې معلل وي او دا علت په بل کې موجود وي نو هر یو فرد کې دا احتمال شي دا علت به کې موجود وي اعتبار کولای شي وای نه شولې به جاز جائز دا یکون ما وان كان المخصص کجری مخصص دا سه مخصص وی اخرج بعضا معلومه چې بعضی معلومي بار کړي ان الجمله د مجموعینا جاز جائز دا یکون معلولا بعلت چې دا د معلول وی معلل مو معلول کا معلول وی په علت معنی دا سه علت چې موجوده فی هذا الفرد المعين دا علت په دې فرد معین کې هم موجود وي فاذا قام الدليل الشرعي کله چې دلیل شرعي قائم شي نو ولې فرد معین کې دې شي دا علت موجود وي معلول به علتین وي دا څه ده کنه او کې دې شي نه پکې موجود واړه طرفونه برابر شو کنه شو اوس کې دلیل ظنی راتللو قیاس خبر واحد یو طرف راجح کول راجح کیږي على وجود تلك العلت کچری دلیل شرعي راتللو بده خبر چې دا علت بده فی غیر هذا الفرد المعین کې هم موجود دی دا کوم څلوري معلوم بار کړی دي کې کمالات دا په دې څلور نه غیر بلکې موجود دي نو ترجح جهه تخصیصه جهه تخصیص برجح کیږي فيعمل به عمل به بدیم کی دا به برابر کیږي وما وجود الاحتمال احتمال به قدام کې دي چې دا نه برابر شوی ایو موږ برابر کو تدریمي درجه ولې تم برابر شه موږ کې دي چې ته څلور وړ یاد کړی دا پکې عام حکم کې پاتې خیالم ده کنه دا احتمال به باقی پاتې بهرحال وای شلې